हाँ, स्टाइल लेक्चर नंबर 7 دی نن هغې کې دلته هیډینګ دی او بیا پکې مختلف سټایلز دي چې څوک څه ولیکي کمپیوټر کې ایم ایس ورډ کې یا نوټس ولیکي او هیډینګ دپاره ځان د سټایل جوړوي نو هغه په دې ترو باندې بیا ورکولی شي. اوس فار ایگزامپل مونږ لیکلي ده دلته سی پی یو هم لیکلې ده سنټرل پروسیسینګ یونټ او بیا په هغې لیکل شوي دي چې ایکول ټو آر اے این ډي رینډو شیپ 9 شیپ 0 پریس انټر. بیا رینډم ایکسس میموري ریم هم لیکلی دی او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته موږ لیکل کړي دي چې ایکول ټو بیا آر اے این ډي رینډو او بیا شیپ 9 شیپ 0 پریس انټر. کلیر شو؟ اوس چې کوم دی لږ دی نوټس لیکي یا تھیسیس لیکي کلیر شو ځان ته دا چې کوم دی څه کوي هایلایټ کوي هایلایټ نو هیډینګ ورکوي نو هیډینګ سے چې کوم دی سټرکچر سایز هر څه چې کوم دی څه کېږي چینج کېږي. فار ایگزامپل په دې باندې کلیک کې هیډینګ 1 نو اټومیټیکلی کلرز هم چینج شو صحیح شو بولډ هم شو لږ غټ هم شو صحیح ده. دغه رنګې دا سلیکټ کې صحیح شوه دا آلریډي سلیکشن تا وکړو د دې نو داسې سلیکشن واخله او بیا هیډینګ 2 ته لاړ شه کلیر شو نو هیډینګ 2 به پې شي اپلای شي نو دې لپاره موږ سټایل چې کوم دی څه کوم یوز کوم. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته دا سلیکټ کا صحیح شوه دا ټیکس چې کوم دی نارمل سایز چې کوم دی بیا د هغې نه بعد دلته دا کلاو کا صحیح شوه نو هغې کې مختلف فارمیټس دي سټایلز دي وګورئ نو هغې سره ورته کرنټ ټیکس چې کوم دی سایز او هر څه کلرز وغیره څه کوي دا چینج کوي صحیح شوه چې کوم ستا خوښېږي هغه پې بیا اپلای کولی شي د دې نه. بیا سیو سلیکشن از نیو کویک سټایل کلیر شو از دیس نه سټایل اپلای کی او بیا لاړ شي واپس دلته کلیک ولګي او بیا چې کوم دی سیو سلیکشن از نیو کویک سټایل 1 کلیر شو نو دا ځان د هلته څه شو ایډ شو سټایل 1 نو دا اوس وګوره دلته سټایل 1 ته نور لیکل وکړي نو په هغې بیا دغه سټایل د څه شي کولی اپلای کولی شي کلیر شو. اوس دلته مونږ لاندې لیکل کړي دي صحیح ده اوس دا لیکل دی وګورئ دا یو سټایل پکې خپل کریټ کوم صحیح شو دا سلیکټ او بیا به دې سټایل کلیک کا اټومیټیکلی په هغې باندې به بیا تا ته څه کوي داسې فارمیټس به درته د هغې په شانتې څه کوي کریټ کوي. بیا سلیکټ او سټایل 1 کلیر شو نو هغې سیم ټو سیم کوم سټایل تا کریټ کړی نو هغه رنګي تا ته به څه کوي شو کوي. بیا واپس دلته راشه او هغې نه بعد کلیر فارمیټ کلیر شو نو چې کوم سټایل هیډینګ وغیره دی اپلای کړی نو سلیکټډ ټیکسټ چې کوم دی هغه به څه کړي هغه به کلیر کړي د هغې نه به هغه فارمیټ څه کړي لرې کړي. اوس دا دې سلیکټ کړی دی او واپس بیا راشي دلته بیا ووایي چې کلیر فارمیټس کلیر شو هغې نه بعد بیا سلیکشن واخلو صحیح شوه داسې کلیر شو نو اوس بیا واپس چې کوم دی دلته راشو سټایل الریډي موجود دی بیا اپلای سټایل صحیح شوه دلته چې کوم دی نارمل دی بیا په هغې کې چې کوم دی دلته مختلف فارمیټس دی هیډینګ 1 دی هیډینګ 2 دی نو هغه اټومیټیکلي هلته بیا د اوس نه هم تاسو څه شی کولی اپلای کولی شي. دغه شانتې چینج سټایل صحیح شوه نو د دې نه هم تاسو چینج کولی شئ ګورئ سلیکټډ ټیکسټ به سلیکټ کړي نو په هغې باندې ته دا څه شي کولی اپلای کولی شي. نو زیاتر په تیسیز وغیره کې خلک د دې څه کوي استعمال کوي. بیا کلرس وغیره چې کوم دی مختلف فارمیټس کې ته څه شي کولی جوړولی شي. هغه شانتې فنټ وغیره چې کوم دي کلیر شو مختلف فارمیټس پکې موجود دي نو د دې نه موږ دا اپلای کولی شو. بیا نیکسټ کمانډ چې کوم دی اوس هغې کې فایند مونږ ډسکس کوو چې فایند کمانډ سره لپاره یوز کوو صحیح شوه نو فایند چې کوم دی مونږ اصل کې د سرچ لپاره یوز کوو صحیح ده یو پیراګراف دی لیکلی یا نوټس دی لیکلی او یو ورډ سرچ کې نو د فایند کمانډس په ترو باندې څه شي کولی سرچ کولی شي
ته دې شارټکټ کی چې کوم دی زموږ سره کنټرول پلس اف ده نو زیات تر چې کوم دی ته دې یوزز چې کوم دی موږ د څه شي لپاره کوو د سرچ لپاره. اوس لیټ سپوز دې کې موږ همدغه لیکلو کو ایکول ټو بیا RAND رینډم بیا شیفټ 9 شیفټ 0 پریس انټر. کلیر شو. د هغې نه بعد چې کوم دی بیا کنټرول اف سره هم راځي او د دې نه چې کوم دی تاسو پوینټ باندې کله کلیک کوئ صحیح شوه نو په دې سره هم چې کوم دی زموږ سره څه کېږي راځي. نو اوس یو ورډس دی لیټ سپوز دلته مونږ آن سرچ کوو چې آن په کوم ځای کې موجود دی نو هغه مونږ ته څه کا فایند آوټ کا. کلیر شوه. نو فایند نیکسټ. کلیر شو چې کوم ځای کې موجود دي نو هلته به ګورئ دا کرسر چې کوم دی هلته به ځي ازې به تاسو ته څه کوي داسې شیډو کوي فایند نیکسټ. کلیر شوه. کوم ځای کې آن دی ایگزیکټلی نو بیا چې کومه دی آن. کلیر شوه. اوس په دې کې CON امې دایم مونږ ته سلیکټ کو کنه وګورئ. کلیر شوه. او ON چې کوم دی امې دایم را ته سلیکټ کو نو بیا دې لپاره تاسو میچ کیس ته شئ تللی صحیح شوه او میچ کیس کې چې کوم دی دلته تاسو د دې نه بیا چې صرف ایگزیکټلی چې کوم دی میچ کیس صرف دا ماته څه کا د دغه نه شو کا. کلیر شوه. صرف آن ماته شو کا ادروایز چې کوم دی نور سره راته مه شو کوه. نو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره فایند نیکسټ. کلیر شو. واپس نو اوس آلریډي کمپلیټ شو. فایند نیکسټ چې کوم دی زموږ سره څه شو کمپلیټ شو. هغې نه بعد بیا دلته دا سلیکټ کوو بیا دلته ورکړه چې آن صحیح شوه او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته مونږ لیکو چې فایند نیکسټ. کلیر شوه. اوس به صرف آن چې کوم دی مونږ ته څه کوي ریپرزینټ کوي. ON دغې سلیکټ کوو صحیح شوه. ON میچ کیس نو سی آن ON چې کوم دی دا مونږ څه کو ورکو بیا زیاتر د هغې یوزز چې کوم دی د دې په ایکسل کې مونږ کوو صحیح شوه چې میچ کیس ورکو. اوس فار ایگزامپل دیس کې مونږ لاړ شو دا سٹارټ او سٹارټ کې چې کوم دی دلته مونږ ایکسل اوپن کړو چې EXCEL ایکسل او بیا هغې کې ایکسل شیټ چې کوم دی د دې نه ته څه کې کولاو کړي صحیح شوه. مایکروسافټ ایکسل شیټ مونږ څه کو کولاو کړو او دیس کې ما نیم ولیکو بیا دلته مونږ څه ولیکو ایډریسز ولیکو صحیح شوه. اوس نیم به مختلف قسمونو باندې څه کو لیکو. بس کیپس لاک می آن کو یو پیری می اسد ولیکو بیا چې کوم دی دلته کیپس لاک می بند کړی بیا علی شو. کلیر شو. او بیا زموږ سره اسد شو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته جان شو دغه شانتې مختلف نیم ولیکه. کلیر شو. مان شو بیا د هغې نه بعد دلته کیپس لاک آن کو بیا دلته څه ولیکه اسد ولیکه. نو اوس دلته مونږ کنټرول اف. کلیر شو. پوینټ د کنټرول اف سره راځي که نه. اوس دیس کې زموږ سره آپشن کې بیا میچ کیس دا مینشن کو چې مونږ ته صرف اسد فایند کا خو کیپیټل والا راته فایند کا صحیح شوه. سمال والا راته مه فایند آوټ کوه. نو ګوره دلته فایند نیکسټ صحیح شوه. فایند نیکسټ وګوره ورکوټي ته نه ورځي او هغه سمال ته چې کوم دی مونږ څه کېږي دا ورکوټي ته نه ځي او کیپیټل ته ځي نو د هغې لپاره مونږ دا یوز کوو. خو که چېرته دا میچ کیس نه وي نو ګوره اوس به ټوټلي تا ته څه کوي ټوټلی به ایکسس کوي. فایند نیکسټ. نو دې پرپس لپاره مونږ دا څه کوو یوز کولی شو. هسې یو ورډس پې ته څه شي کولی سرچ کولی شي. د هغې نه بعد بیا زموږ سره مایکروسافټ ورډ ته واپس لاړ شئ او دلته چې کوم دی زموږ سره مایکروسافټ ورډ صحیح شوه. د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره نیکسټ کمانډ چې کوم دی ریپلیس. کلیر شو چې ریپلیس څه کار کوي. کنټرول ایچ چې کوم دی زموږ سره شارټکټ کمانډ دی دې لپاره ریپلیس لپاره شارټکټ کی کنټرول ایچ دی او د دې مین کار دا دی چې که چېرته ستا نه ایرر وشي هغه ایررز چې کوم دی په نوټسو کې یا په لیټرز کې بار بار یو ورډ ستا راغلی نو د هغې په تھرو بیا ته څه شي کولی دا ریپلیس چې کوم دی کریکټ ورډز چې کوم دی ریپلیس کولی شي. اوس لیټ سپوز مونږ وو چې دیس کې ټیب دی. کلیر شو. ټیب نو زه وایم چې دا ټیب چې کوم دی د دې په ځای باندې ټیبس ولګي صحیح شوه. ټیبس ولګي ایز به څه اضافه شي نو بیا تا بار بار دا لیکلی نو بیا به ته وایې چې زه به څه ګرځم او یو ورډز به ګورم او هلته به پکې څه کوم چینجز کوم نو د هغې لپاره به بیا ریپلیس. کلیر شوه. نو هغه ورډز دې سلیکټ کو
زم چې د دې په ځای باندې څه ولیکه TABS ولیکه صحیح شوه ټیبز ولیکه نو بیا ریپلیس آل او یو ریپلیس د یو ریپلیس آل نو ریپلیس سره 1 ریپلیس کیږي او ریپلیس آل سره لکه ایز ا هول ټوټلی چې کوم ځای کې ټیب دی اټومیټیکلی به تا ته ټیبس ولګي صحیح شو په یو ځل باندې نو زیاتر ایررز تاسو نه وشي نو دا کمانډس په تھرو باندې ایررز تاسو بیا څه شي کولی کریکټ ورډز چې کوم دی بیا ریپلیس کولی شي نو ګوره اوس ریپلیس نو هلته TABS ولګي نو کلیر شوه نیکسټ ټیب یې راخستی دی ګورې ټیبلز کلیر شو هلته هم ولګېده بیا دا ټیبز یې راخستی دی دلته کلیک کا کلیر شو دغه ټیبز یې راخستی دلته کلیک کا دغه ټیبز یې راخستی دی نو اټومیټیکلی اوکې نو په هغې باندې زموږ سره څه شو هغه ریپلیس شو نو که چېرته ستاسو نه ایررز وغیره وشي نو د دې په تھرو باندې تاسو هغه ایررز څه کولی شئ ریپلیس کولی شئ بیا نیکسټ کمانډ چې کوم دی زموږ سره دې کې دی دننه فایند او فایند کې بیا ګوټو کلیر شوه نو ګوټو کمانډ چې کوم دی زموږ سره کنټرول G شارټکټ کی ده د دې په تھرو باندې په کرنٹ ډاکومنټ کې لاین ته ځي یا کمنټس ته اپلای کړي یا فوټ نوټ ته اپلای کړي یا اینډ نوټ ته اپلای کړي یا بک مارک ته اپلای کړي نو هغه د ګوټو کمانډس په تھرو باندې څه شي تللی شي اوس فار ایگزامپل زه لاول ځان دلته پیجز ډاکومنټس یو دوه جوړوم دا ما سلیکټ کو کنټرول C کاپی شو کلیر شو او بیا کنټرول V دا ما څه کو پیسټ کو صحیح شو کنټرول V پیسټ نو دا اوس لیټس سپوز سیکنډ پیج شو کنه په سیکنډ پیج کې دا ایریا چې کوم دی زه سلیکټ کوم او بیا دې له سایز هم ورکوم لږ کلیر شو 16 بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دې ته کلرز هم ورکوم چې تاسو ته بیا هایلایټ وي کلیر شوه او دا زه څه کوم بولډ کوم صحیح شوه دا سیکنډ ډاکومنټ شو اوس د ګوټو کمانډس په تھرو باندې که نه ته وایي چې زه سیکنډ پیج ته ځم یا کرنٹ ډاکومنټ کې 3 نمبر لاین ته ځم که نه 4 نمبر لاین ته ځم نو د دې کمانډس په تھرو باندې بیا ته تللی شي کنټرول G یا چې کوم دی د دې نه کلیک کا ګوټو کلیر شوه پیج نو ګورئ پیج 2 کلیر شوه کم پیج ته ځي 2 نمبر پیج ته ځم نو اټومیټیکلی 2 نمبر پیج ته څه شو ایکسس شوې نو زیاتر چې کله څوک تیسیس کوي یا ریسرچ کوي زیاتر لیکلي یا بکس وغیره لیکي نو د هغې لپاره دا اسانتیا جوړوي چې هغه کم پیج ګوري یا کم سیکشن ګوري نو هغې ته موږ څه شو تللی شو کلیر شو اوس لاین لیټ سپوز لاین ته ځي صحیح شوه په لاین کې زه څوم نمبر لاین ته ځم 3rd نمبر لاین ته ځم نو بیا ګو ټو 3rd کلیر شوه اټومیټیکلی ګورئ 1 to 3rd نمبر لاین باندې کرسر سره موجود دی نو ډېر زبردسته کارونه کوي بیا دا بک مارک څه شی دی دا وروسته را روان دي صحیح دی چې دا مانګه ایز ا ډکشنري چې کوم دی څه شو کولی یوز کولی شو اوس لیټ سپوز دیس کې بک مارک بیا لیټ شارټ کټ دلته کومه چې اوس ډیټ دی فار ایگزامپل یا ټیبس دی صحیح شوه دې ته یو بک مارک ورکړئ نو دا زموږ سره بیا په پیج لی آوټ او دلته ریویو کې ده صحیح شوه ریویو نو دې کې موجود به چېرته یا به ریفرنس کې صحیح شوه انپوټ کیپشن او بیا بک مارک ویو کې وګورئ صحیح نه شته دی لکه چاته په نظر ورځي دا کمانډس بیا چې کومه دی ټریک چینج شو بیا میلینګ شو بیا ریفرنس شو دې کې وګوره لکه انزرټ کې دی کلیر شو انزرټ کې نو دې کې چې کومه دی انزرټ کې موجود هایپر لینک پاته دی دا دی صحیح شوه دا ایز ا ډکشنري دلته یوز کوو اوس دغه ورډز دی کلیر شو دې ته یو نیمز ورکړي چې لیټ سپوز CPU کلیر شوه فار ایگزامپل یو ټاپک دی یو ټاپک ته بک مارک جوړ کړی یو 8 کې صحیح شوه بیا ګوري نو د هغې نه بعد دلته بیا مونږ څه شی لګولی ریم صحیح شوه او بیا دې ریم ته څه ورکړو یو بک مارک ورکړي صحیح شوه دا سلیکټ کړي او سټډي دپاره یوز کړي که نه بک مارک نو دلته بیا څه ولیکي چې لیټ سپوز دا لرې کړي او دیس کې بیا ریم ولیکي صحیح شوه ریم او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته 8 صحیح شوه بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نیکسټ راشي او بیا لیټ سپوز دی کې څه ولیکي روم ولیکي صحیح شوه روم د سینټر او د هغې نه بعد دلته به را کلیک ولګوم صحیح شو دلته ROM دا ولیکه صحیح شو هغې نه بعد بیا دا ایریا سلیکټ کوو بیا لاړ شه بک مارک
او دلته سولیکا ROM روم صحیح ده. او بیا د هغې نه بعد ایټ بیا بک مارک کار خو دا دی دلته چې اوس لیټ سپوز ته CPU ته ځي که نه ګوټو کمانډ شته دی که نه ده نو هلته مونږ ویل چې بک مارک په تھرو باندې دا هم کار کوي. نو ګورې کلیک CPU صحیح شوه اټومیټیکلی هغه ایریا ته ولاړ شي یا ته ورته وایي چې ریم ته لاړ شه صحیح شوه نو ګوټو اټومیټیکلی ریم ته به راشي یا چې کوم دی ته وایي روم ته راشه اټومیټیکلی روم ته به څه شي ایکسس شي. نو په اسانه طریقه چې کوم دی کمپیوټر کې تاسو خپل ټاپک سټډي کولی شئ د دې بک مارک په تھرو باندې. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره هوم او هوم کې چې کوم دی بیا ریپلیس او ریپلیس کې زموږ سره ګوټو کلیر شوه ګوټو کمانډ چې کوم دی دا دی موجود دی دلته نو هغه بک مارک چې کوم دی دلته زموږ سره سره موجود دی اوس راغلی دی که نه اوس تا روم سلیکټ کې دیس نه صحیح شوه یا چې کومه دی موږ CPU ته لاړ شه صحیح شوه دیس نه CPU سلیکټ کړو نو بیا ګوټو کلیر شوه اټومیټیکلی د دیس نه بیا څه شي تللی شي نو CPU ته چې کوم دی ته به څه شي لاړ شي ایکسس وشي. بیا د هغې نه بعد زموږ سره سلیکټ نو سلیکټ مطلب څه شی دی اصل کې ټیکسټ نیول دي منتخب کول دي نو کله چې دا ټیکسټ منتخب وي ستا سره نو دلته بیا ډېر کمانډ کار کوي ستا سره کټ کاپي شو کلیر شوه لکه د یو ځای نه بل ځای ته یې وړې کلیر شو کله پروسس کې په ټیکسټ باندې نو هغه به ته څه کې سلیکټ کې یا یې ختمې نو د دې نه سلیکټ آل کنټرول A سره هم څه شي کولی دا سلیکټ کولی شي نو چې کله دا سلیکټ کې په دې پسې بیک سپیس و اټومیټیکلی ټوټل بس شي ختم شي بیرته واپس راولي سبا وې کنټرول Z نو واپس به ستا چې کوم دی هغه واپس راشي. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی سلیکټ آبجیکټ کلیر شو نو آبجیکټ مطلب څه شی دی آبجیکټ مطلب دا دی چې زموږ سره پکچرز وغیره کلیر شو اوس د دې مین کار څه شی دی د دې پکچرز دي صحیح شو چې موږ دلته کنټرول A سره سلیکټ کړو او بیا لاړ شو یو څو پکچرز راواخلو د دې نه انزرټ او بیا انزرټ کې چې کوم دی زموږ سره شیپس دي صحیح شو مختلف شیپس دي داسې نو دا یو آبجیکټ دی ته موږ دلته صحیح شو یا دا سلیکټ کو کلیر شو دا موږ دلته څه کو ډریګ کو دی فارم سره کلیر شو دې فارم سره دا موږ ایډ کو بس لیټ سپوز دغه دا بس دی صحیح شو دې ته موږ کلرز ورکو چې دا ستا په نظر راشي او دې ته هم موږ څه ورکو داسې یو کلرز ورکو نو زه اوس دیس کې ګورې دا سلیکټ کوم صحیح شوه نه سلیکټ کېږي که نه دا آبجیکټ یې صحیح شوه تاسو ټرای به خپله بیا وکړئ نو دا اوس ګوره موږ نشو سلیکټ کولی صحیح شوه دا خو د دې دغه نه راځي که نه انزرټ او انزرټ کې چې کوم دی بیا زموږ سره شیپ صحیح شوه نه دا د دې شیپس نه موږ ته څه کېږي راځي صحیح شوه. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی اوس موږ اصل کې دغه سبا کار دی ستاسو نن صرف تاسو ګورئ چې دلته د دې کار څه دی دا کمانډس کار څه کوي سلیکټ آبجیکټ نو که چېرته موږ په دې کلیک کړو سلیکټ آبجیکټ نو بیا موږ دا کرنټلی دا اوس دې ته موږ څه ویلی شو آبجیکټ دا موږ د دې په تھرو باندې څه شو کولی سلیکټ کولی شو اوس وګوره که چېرته دغه سلیکټ نه وي صحیح شوه ګورې سلیکټ نه دی که نه اوس نه سلیکټ کېږي صرف یو سلیکټ کېږي او ایز ا هول چې کوم دی نه سلیکټ کېږي نو صرف دغه کمانډس کار دا دی چې د دې په تھرو باندې موږ څه شی سلیکټ کولی شو آبجیکټ چې کوم دی موږ سلیکټ کولی شو یعنې دا فارمز موږ څه شو کولی سلیکټ کولی شو نو د دې په تھرو باندې بیا چې کوم دی دا کوم ځای ته وړې صحیح شوه او یا یې ختمې نو بیا یې څه شي کولی دا ختمولی شي نو دې لپاره موږ داسې یوز کوو سلیکټ آبجیکټ کمانډ چې کوم دی دا یوز کولی شو. بیا نیکسټ مینو چې کومه سټارټ کېږي چې هغې ته موږ انزرټ ویلی شو کلیر شو نو انزرټ اصل کې وایي څه شي ته موږ وایو چې د دې په تھرو باندې په کرنټ ډاکومنټ کې ایډینګ کولی شو یو څه پکې انزرټ کو یو څه شی په دې ډاکومنټ کې موږ څه کو ایډ کو نو څه شی پکې انزرټ کې فار ایگزامپل کور پیج پکې ریډیمیډ پروت دی ټیبلز پکې پروت دی پکچرز پکې خپل راولي کلیر شو کمپیوټر نه پکې پکچر راولي یا نوټس وغیرہ دي کې شیپس وغیرہ ته څه کې راچوت کې یا چې کوم دی یو پریکټیکلی د کمپیریزن دپاره یو چارټس وغیرہ چې کوم دی به دې کې جوړ کړي نو د هغې لپاره چې کوم دی مونږ انزرټ مینو څه کوو یوز کولی شو. نو فرسټ اف آل دې کې کور پیج دی پر ځو پسې زه بس دی دا غواړم یا خفه کېږي